د پی ټی ای له طرفه به دا قسمه میسج تاسو ته لازم راغلی. ځینې کسانو به دا میسج پړاو کړی او ځینو به دا د مخ سره ډیلیټ کړی او ځینې چې د هغه پړاوېدو نه پوهېدل په دې کې ښه صفا لیکلي دي چې تاسو خپل فنګر پرنټ چې دی دا محفوظ کړئ، لکه دا هر ځای کې مه لګوئ، ځکه که دا تاسو په هر ځای کې لګوئ نو دا غلط چې دی هم استعمالیدی شي او له دې نه وروسته بیا تاسو ته مشکله هم راتلی شي، ځکه دې تاسو له بار بار دا وارننګ درکوي میسجونه چې دي دا تاسو ته رالیږي. نن سبا چې دی ډېر زیات رالیږي او په دې کې ښه صفا لیکلي دي چې د پري سیم دلالت نه چې دی د دې نه ځان وساتئ. که تاسو وینئ په بازارونو کې ځای په ځای چې دی پري سیمان ملاویږي، زیاتکر د نادره دفتر مخې ته هم ملاویږي. اکثر ځینې کسان چې دی شناختي کارډ راکړي نو دوی وایي چې موږ ځان له خپل نمبر راوکاږو، نو چې نمبر راوکاږي نو د 200-300 روپو لپاره چې دی پري سیم راواخلي. کله چې هغه پري سیم راواخلي نو دې ستاسو ډیټا چې دا دغه واخلي، نو کله چې دغه ډیټا واخلي نو په دې باندې د نور سیمان هم راایستی شي، په نورو غلطو ځایونو کې چې دی په هغې کې هم استعمالیدی شي. نو دوی وایي چې د پري سیم نه چې دی د هغې نه ځان ساتئ. بیا که هم راخلی نو بیا په هغه ډیوایس باندې راخلی چې کم د کمپنۍ وي، لکه هغو سره چې کم هغه موبایل غونته کوي د هغې ډیوایس وي نو هغه به تاسو ګورئ چې هغه د کمپنۍ دی که نه دی. که د کمپنۍ نه نو تاسو به هلته کې ګوته چې دی دا به نه لګوئ، خو ښه کار دا دی چې تاسو په دوکان کې راولی په پیسو باندې راوخلی. اکثر ځینې کسان وایي زموږ د بېنظیر روپۍ او زموږ بېنظیر روپۍ چې دی موږ ته میلاو نه شي نو هغه نن هم د دې په ترو باندې چې دی هم ایستی شي. اکثر ځینې ځایونو کې چې دی زنانه کورونو ته ځي او په کورونو کې چې دی د زنانو نه فنګر پرنټ یالي، نو هلته کې د هغو هغه ډیټا چې دا هغه حاصلوي، نو په دې باندې چې دی سیمان هم راایستی شي. نور بل لا که ستاسو په نوم باندې د بېنظیر روپۍ یا نور څه اکاونټونه نو د هغې نه هغه روپۍ چې دي دا هم راایستی شي. نو دا فنګر پرنټ چې دی دا کومه ګوته چې دا به هر ځای کې چې دی دا به نه لګوئ. اوس یو ځای دفتر دی سرکاري ځای دی که هلته یې لګوئ جدا خبره ده، خو داسې بهر کورونو ته چې څوک راشي هغو ته چې دی ګوتې به نه لګوئ. په دې میسج کې ښه صفا صفا لیکلي. د دې نه مخکې ما په دې باندې ویډیو کړی نو یو کس وایي زه به فرنچایز کې یم او لکه دا قسمه کارونه چې دي دا نه کېږي، خو دې ښه صفا لیکلي دي چې پري سیمانونه چې دی د دې نه ځان وساتئ. نن سبا بار بار دا میسجونه راځي، نو په دې میسج کې دغه پیغام لیکلو ما د دې سره شیر کړم ځکه زیاتکر کسان چې دي د دې په پړاوېدو نه پوهېږي، نو د دې نه وروسته بیا تاسو ته غټ نقصان چې دی دا میلاویدی شي. که ستاسو په دغه نمبر باندې غلط کار وشو نو هم به تاسو لا خبر راځي، لکه که څه مشکل راتله نو هغه به تاسو له راځي، استعمالوي به بل او مشکله چې دی تاسو له به راځي. نو بل لا په خپل شناختي کارډ باندې سیم کارډ وګورئ چې ستاسو په شناختي کارډ باندې څو سیم کارډ دي او تاسو کومې نمبر استعمالوئ کومې نه استعمالوئ. چې کومې نه استعمالوئ هغه نه مخې سره چې دی ختمې کوئ. که هغه بل څوک استعمالوي او په غلطه استعمال کړئ نو مشکله چې دی هغه به تاسو له راځي. که طریقه نه راځي نو د دې په باره کې چې دا زموږ په یوټیوب چینل کې ویډیو موجود ده، هغه ویډیو تاسو کتلی شئ چې زموږ په شناختي کارډ باندې څو سیم کارډ دي. بل لاره ویډیو معلوماتي ده نو مخکې شیر کړئ چې نور کسانو ته هم ور ورسي.